حساب کوي چې دا ذوالحجه ده، نو تاسو ته به پته لګي چې دی میاشت کې دا دی او دا دی او دا ورځې قیمتي دی او نه دی. دا 10 ورځې چې دي نښه ورځې او 10 شپې دا ډېرې قیمتي دي. دې کې به څه ډېر وایې، دې کې به تکبیرات ډېر وایې، هر ټیم یې وایې، وتو کې او بازار ته تلو کې او لارو کې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا ورځې وي ابن عمر رضی الله عنهما او ابو هريره رضی الله تعالی عنهم دی بازار ترالل ورځې دا شروع وي دایز د ذوالحجې دا ورځې وي چې بازار ترالل نو په تیزه وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. چې دی په تیزه شروع کړ نو ټول بازار ور سره شروع کړله. روایاتو کې راځي وي د ټول بازار نه د الله د لویوالي اوازونه اوچت شول. هغه دا ورځې وي ورورو موږ د دین نه لرې کېږو نو ورورو لرېوالی راځي. دا د تکبیراتو ورځې دي. په ولاړه په ناسته او بازار ته ورځي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. عرفین به اسی شروع کیږي او څو ورځې پس خود اوس نه وایې دې 10 ورځو کې به صحابه کرامو په روانه او په ولاړه او هر ځای به د خولې نه د تکبیراتو نارې ختلې او تکبیرات به یې ویل. دا تکبیرات چې مونږ وایو دا راغلي څنګه دي؟ مونږ وایو الله اکبر الله اکبر. چې کله رب العالمین ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راوست چې خپل بچی دې حلال کړه. ابراهیم علیه السلام بچی ته وایي ما خوب لیدلی دی، د رب د طرفه حکم دی چې تا حلال کړم. بچی ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره تادي کوه بس چې د الله حکم دی. یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره تادي کوه بس. ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کوي، د الله حکم دی ورته، خو تپوس نه کوي چې الله د زوی حلالول دې کې فلسفه څه ده، دې کې حکمت څه دی. ته ماته وایي زوی حلال کا، تپوس نه کوي چې زوی حلالولو کې حکمت څه دی. نه، د رب حکم دی، د حکمت تپوس ته ضرورت نشته. نن خلق تپوس کوي مولوی صاحب که ساروي دا پیسې زه غریبانانو له ورکم، دا دومره ساروي خلق حلالي که دا پیسې خلق راغونډې کړي او ټولې غریبانانو له ورکړي نو ښه به نه وي. نو ابراهیم علیه السلام دا تپوس نه شو کولی چې ربه ته ماته د بچي د حلالولو وایي، نو د حلالولو کې به څه فایده چې زه بچی حلال کړم او زوی حلالول. خو نه، هغه د رب بندو چې وی حلال کوي ښه حلالوم. مونږ ته وایي څاروی حلال کو، مونږ یو له ذهن خرابو او بل چې که دا پیسې غریبانانو له ورکو څاروي حلالولو به څه فایده وي؟ نه، بنده دې ته وایي چې رب وایي دا وکه نو وایي ښه دا کو. د حکمت تپوس په نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د لوی اختر په ورځ په ټولو عملونو کې بهترین عمل الله ته احراق الدم، هغه د څاروي وینه تویول. بس غریب لنن پیسې ورکه کنه، قربانۍ ورځې ختم شي نو غریب لم ورکه. زه خو تا نه منع کوم په دغه ورځ د قربانۍ پیسې غریب له ورکول نه، الله وی ما ته وینه تویول غوره دي، زما بندی توی که وینه احراق الدم. نو ابراهیم علیه السلام خپل بچی حلالی، اسمان نه جبریل امین راغی. جبریل امین چې کله دا نظاره ولیدله عجیبه منظر دی، یو پیغمبر خپل بچی حلالی، د الله له طرفه حکم دی
نو جبريل امين چې اولیدل جبريل امين وی الله اکبر الله اکبر، الله ډیر لوی دی، دا د الله حکم دی. نو ابراهيم عليه السلام چې د جبريل امين کلمه واورېدل وی قتل چې د الله تر طرف نه ګډ راغی وی الله اکبر الله اکبر. جبريل امين وی ابراهيم عليه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیہ السلام چې واورېدل هغه وی الله اکبر ولله الحمد. دا د هغې دریو مشترکه کلمه ده. دی ورځو کې ډېره زیاته وایي ښه، بهر ته وځئ، بازار ته ځئ، په خوله باندې تکبیرات جاری ساتئ. په دې ورځو کې هر نیک عمل الله ته ډیر محبوب دی ښه. د یوې شپې عبادت د لیلة القدر برابر دی ښه، د دې 10 واړو شپو ښه. څه نه څه حصه کې پکې ودرېږئ، ډېرې قیمتي شپې دي ښه. او یوه روجۍ د یو کال د روجو برابر اجر لري ښه. کوشش کوئ دا یو څو ورځې دي ګورئ، بیا دا مقرره نتلو والا دا ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي. الله پې قرآن کریم کې قسم خوړلی دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بل په دې میاشت کې حج ادا کیږي چې دا د اسلام یو لوی رکن دی. نه که تا په اسلامي میاشتو حساب کولی نو تا ته به د حج پتم لګېده چې دا حج هم فرض دی. هسې نه په ما حج فرض شوی. تاسو سوچ کړی دی پکې د مالدارانو هسې نه چې حج د باندې فرض وي. تاسو وایئ چې 100 روپۍ نو حج به فرض وي، تاسو وایئ چې 1 کروڑ روپۍ نو حج به فرض وي که نه. علماؤونه لږ تپوس وکړئ که نه شاید چې حج در باندې فرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې 50 حج فرض وو او د حج اونکو. نبی علیہ السلام فرمای کو دے یهودی مری او که نصرانی مری اس کار می پینشت که د دنیا نه دے یهودی لاړ او کو نصرانی لاړ. ډیر شی مالداران دي، حج په فرض دی، سوچم نه کی چې په ما حج فرض دی. لاړ شم او د بیت الله زیارت وکم، لاړ شم خپل مالک رضا کم. چې کوم رواني نو سوی حج له چیزی نه وي پلان کې تاریخ پر اعظمه بیا سره یو ساروی حلال کې پریری راوړی 3 دیګونه پاخه کې خلق خوا حج دی ته وي. بس تسبیح تل اعلاني تسبیح خلق لاغستی دم څخه دا حج دی، دا ته حج لرواني. زوم کې نه د علما سره مونږ اس نه وي زوم تا ته د حج طریقه وخی. دا حج څه ته وایي؟ ته چې ځې ته به څه نیت لرې؟ ته چې د کوره وځې نیت به دې څه؟ حج څه ته وایي؟ مالک ابن دینار رحمت الله علیه وایي د حج ورځې وي، سخته ګرمي وه، د کوره بهر ووتلمه. چې ووتلمه بهر نو یو معذور کس دی، په خپو معذور دی او داسې تولیږي او روان دی، په خپو هم پوره روغ نه دی. ما ورته وی څه کوې؟ ما ته وی حج لزما. ما ورته وی لکه دمه نه کوي، ګرمي ده، غرمه ده. ما ته وی چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی، هسې نه چې ونه رسمه او د حج احکام رانه پوښي. د 8 ذوالحجې نه به د حج احکام شروع کېږي ښه، د 8مې ورځې نه ښه. احکام د حج حاجیان بختور دي، کله به عرفات ته ځي او کله به مزدلفې ته ځي او کله به مینا ته ځي. ته په بینک کې پیسو له ښه جوخته شرط تاوه او په بینک کې د جدا جدا لوټونه کوه او په جیب کې د ښه بینک کې د دقه شان به درنه پاتې شي او دا فرض حج به په ذمه اوسي او الله له به جواب ورکوي. ښه څنګه چې د فرض منځ په ذمه پرات د دې به الله تپوس کوي. ښه وی ما هغې معذور ته وی چې لږه دمه وکړه نو زه به درله سورلي درکم، په سورلی به حج له لاړ شي. وی ما ته یې وکتل چې مالک ابن دیناره تا نه یو تپوس کومه چې د سړي نه مالک خفه شوی، یو کس یو د ده نه خپل مالک خفه شي او دی رواني چې زه د مالک رضا کوم. نو دی چې د دې مالک خواله پیادل لاړ شي نو مالک په خوشحاله شي او کنه چې دی سور لاړ شي نو مالک په خوشحاله شي. ما ورته چې پیادل لاړ شي نو
وی چې مالک ابن دیناره زمانه مالک خفه شوی دی، زمانه رب خفه دی، زه د رب رضایې لزمه نه ما پرېږده چې زه داسې په دې توغندو ورسمه او په دې ګوډو خپو ورسمه او په دې معذوره خپو حرم ته وردنده شمه. نو مالک ابن دیناره ما نه به رب رضا شي، ما نه به رب به ما سره روغه وکړي. ښه زه حاجي صاحب ته وامه ته چې حج لځې نو دا تصور کوه چې ما نه مالک خفه دی، زه د مالک رضایې لزم. نو هغه وایي کجورې تسپې راوړی میخ حلاله کړئ، ته څه له روانې دروازه راته جوړه کړئ. وایي زه د مالک رضایې لزم، باس ما ته نه د پریرو ضرورت شته او نه راته د خیراتونو ضرورت. زه زم ما نه غلی کېنئ، زه مالک رضا کوم، ما نه مالک خفه دی. زما هلته داسې ځایونه دي چې هلته به مې مالک دعا قبولې، دلته به م رضا شي، خو هلته به ملتزم یو حتیم به یو مقام ابراهیم به او کعبه به هغه ځای کې به مالک رضا کوم. وی حیران یې پاتې کړم. نو زه هم حاجي صاحبو حج لزا خو ما نه حج زده کوه بیا حج لزه ښه چې زه درته دا سبق په ذهن کې ور واچوم چې ته د کوره وځې او حج لځې چې زه د مالک رضایې لزم. انشاءالله چې راځي مالک په دې رضا کړی. حاجي صاحب مالک ابن دینار رحمت الله علیه په اقی کال اتفاقی طور زم حج لاړم چې لاړم او خلق ربی د جمرات وکړل، شیطانان ویشتل اختر په ورځ چې شیطانان اولې نو بیا قربانی ده کنه. نو وی خلق داسې یو ځای ته راجمع شي او ډیر شي. وی زه ورغلم ما چې دا خلق دلته څه کوي؟ وی خلقو راته وی چې دلته یو نوجوان دی، دلته ناست دی یو نوجوان دی او دعا غواړي. جو خلق ټول حیران کړی دی، دا خلق هغه ته جمع دی. وی چې زه رالم دا اقه معذورو ما خو لیدلی و. وی دا هغه و. وی څنګه دعا یې غوښتله؟ وی خلق ورته ولاړو، الله سې اوچت کړي چې ربه ما کعبه ولیدله، ربه ما مقام ابراهیم ولیده، ربه ما د کعبې خلاف ونیو، ربه ما د کعبې خلاف ښکل کو، ربه ما مقام ابراهیم ولیده، ما عرفات ولیده، ما مزدلفه ولیدله، ما منا ولیدله، ما صفا مروه ولیدله، ربه ما احکام د حج ادا کړو، اوس خلق قربانی کوي. ربه ربی د جمرات وشوله، یا الله خلق قربانی کوي، یا الله تا ته علم دی چې ما سره د قربانی پیسې نشته دي، ما سره خو د قربانی پیسې شته نه. ښه دا حج له داسې خلق خدای بوزي. ښه دا مالک چې رضا کوي هغه داسې خلک د قربانی پیسې ورسره نه. ربه ما سره د قربانی پیسې نشته، خلق به اوس قربانی کوي او ربه که تا ته قبولي نو زه د خپل وجود قربانی پیش کوم. ربه بس زما په قربانی کې قبول کا او ما والا په قربانی کې. وی چې دا وی دا غې نه پسې کلمه شهادت شروع کو په اقه ځای ته نه سا وختله واپس نه در. حاجي صاحب چیزی دا د مالک رضایې لځي، تسپو له نه ځي، دا پریرو له نه ځي. او تسپو پریرې پرېږدوئ، چاته علم مه وایه او غلې د کوره وځه. وایي زه په څه کې ما دا ته په څه کې، ته د خیراتونو غم وړی چې ما نه به مالک رضا شي که نه. بعضې بختور حاجیان چې حجو کې او را روان شي، رجع کیوم ولدته امه، د ګناه نه داسې پاک را رواني لکه نن چې دی د موره پیدا شو. لکه په دې حج ته یو 12 لکه روپۍ ورکړې نو څه چې داسې د ګناه نه پاک شي لکه نن چې د موره پیدا شو. شماره یې اوږدی، ښه ګېډې کوه اوږدی او دغې ځای له پې نه ځې، دغه ارمان دې نشته. یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په موقع د عرفات په میدان کې وو، یو کس د سورلی نه ررتو شو په حالت د احرام کې، ررتو شو جو وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی دله غسل ورک او کپن ولا ورکې دې کپړو کې، بس دفن یې کوي. وی دفن یې کوي، دا کس چې د قیامت په ورځ را پاسي د په خوله به تلبیه جاری او میدان محشر ته ور روانې. حاجي چې حج له تللی هلته وفات شو په حالت د احرام کې، دی به را پاسي په میدان محشر کې او تلبیه به په ژبه باندې وایي او را روان. تلبیه به
مونږ خو وایو ربه مونږ سره روغ و که نه هلته خوشحاله یو بس هلته خوشحاله یو چې په هغه ځای پاتې شو ربه خو چې روغه وشي چې روغه وشي دا ټول حاجیان د رب رضا له تلي دي ښه نو دې ورځو کې ځان له دعاګانې م غواړئ تکبیرات هم وایئ نوکان مه کټ کوه ویښتان مه کټ کوه وایي د حاجیانو سره مشابهت کومه یو ورځ به مې خدای بوزي مړه نن د حاجیانو سره مشابهت کومه یو ورځ به داسې راشي چې حرم کې به ګرځمه نوکان به نه کټ کومه ویښتان به نه کټ کومه یو ځل به مې په دغې قافله کې رب روان کړي حسین احمدی مدني رحمت الله علیه پیژنئ شکر دی چې پیژنئ د هغه څه معمولو چې به دا ورځې راللې د حج ده نو ماسخوتن به د کوره راووت چې په ژړا به خلق ورته حضرت ولې جاړې وی اوس په حاجیان په بیت الله کې زه دلته مونځ کوم او حاجیان به په بیت الله کې مونځ د ورځې به په ژړا خلق ورته ولې وی نن به حاجیان عرفات ته تلي اوس په مزدلفه کې اوس په عرفات ته تلي سرستور سرونه به یې ویښتان به یې غټي نوکان به یې غټي او په میدانونو کې به پراته او رب ته به وایي چې ربه رضا رب ما ناراضه رب ما ناراضه جوی جړل به مې ډېر به خفه وم او درود شریف په مې وی نه چا به وی چې دا لیونی دی او چا به وی چې بریلی دی وی نه لیونی وم او نه بریلی وم ښه خو بس په حرمینو مینو منو ما وی چې خدای به مې کله د دغې طرف باندې روانې ستاړه کې شوق نشته کہ خدای به میں کل دا حرمین مسافر کی مدینہ کے راہی ہمیں نہ بولانا میرا نام لے کر سلام ان سے کہہ دینا اے د مدینی پا سفر تلون کیا مدینہ کے راہی ہمیں نہ بولانا اے د مدینی پا سفر تلون کیا ما بنائیے رہے میرا نام لے کر سلام ان سے کہہ دینا زمان نم والا ہو یو سلام پیش کر زمان یو سلام پیش کر دا ہر حاجی توایا دا هر عمره والا توایا ما میر و زما یو سلام پیش یو ورځ به د خدای په دې طرف روان کی ښه دې ورځو کې جاړئ او د الله نه دعاګانې غواړئ وی ربه که غریب یم نو ستا بنده نه یم دا معذور چې حج له تللی و ربه د سره پیسې وي ربه نو زه هم داسې یو غریب یم ربه ستا یو ناپرمانه بنده یم خدای به م چېرته یو ورځ اوچت حسین احمدی مدني رحمت الله علیه وی وی هغه جړه مې الله یو ورځ قبوله کړله او حرمینو ته لاړم او داسې لاړه چې په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې استاذ شو او د نبی علیہ السلام په مصلی کېناستو او 18 کاله د احادیثو درس ورز کو ښه 18 اوس خلق وایي حسین احمدی مدني نه پیدا په انډیا کې دی خخ په انډیا کې دی ولې ورته مدني وایي مدني ځکه وایي چې په مدینه منوره کې 18 کاله د احادیثو درس کړی دی ښه ځان سره یو نسبت وړو ښه تاسو د خاکسار نه او د دلسوز نه او د دین نه یوازګار خلق ځان سره سوړي چې تن مدني لاړو په نوستم کتابونو کې مدني راشي نو خلق وي د حسین احمدی مدني دی ښه مونږ دلته طلباو ته چې حدیث وایو مونږ وایو قال رسول الله ویلی دی د الله رسول حسین احمدی مدني بسوي خو دلته ناسو دلته روزه وکنه طلباو ته به وی قال صاحب هذه الروزه اے طلباو د دې روزي خاون ویلی دی طلباو د دې روزي خاون ویلی 18 کاله په مسجد نبوي کې د احادیث درس کو نن د دنیا نه مدني لاړو خام مدني لاړ ځان منسوب کئ ځان په مدینی منورې په رنگ رنگ کو خان انس رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو چاته سوای وفات کېږم دا چلو کا دسی بوش انس رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو صحابه ته وی تاسو مړی له اثر لګوي د سجدي په زینو وی چې زه وفات شم مال به اثر نه لګوي د سجدي په زینو به مال اثر نه لګوي صحابه ورته صدل ولګو ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وجود خوله ځان له سنبال کړي ده هغې خولې نه به راوالی ماله به په تندي ولګوئ ما باندې به د پیغمبر خوله ولګوئ قبر زه به ځان سره د
خپل محبوب خوله وړم قبر ته، بس هغه خوله راله ولګوئ او قبر ته مې اوس مونږ به څه وړو، هسې سره سره شتې څه به کته وړو، مونږ څه په کومو لارو روان یو، په چا پسې روان یو، څه به وړو. یو نسبت پکار دی، یو مینه پکار ده چې هلته پې پاس شو، چېرته یو مینه پکار ده. کلته ضرورت راشي د مینې د ښودو ضرورت راشي نو یو مینه پکار ده، یو مینه پکار ده. صحابه بختورو ځان سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه وړه. ډېرې قیمتي ورځې دي، دې کې یوه ورځ عرفه را روانه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو عن صوم یوم عرفه چې څوک د عرفې د ورځې یوه روژه ونیسي، وایي د دې څومره اجر دی. د دواړو جهانو سردارو فرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیه، چې څوک د عرفې یوه روژه ونیسي الله به یې د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناه معاف کړي، د دوو. نو وایي دا صغیره ګناه ده، نو چې صغیره دې معاف شي نو دا لږه خبره ده، صغیره ده. توبه ورسره وباسه الله به دې کبیره معاف کړي، چې دې روژه عرفه اسې به دې الله صغیره معاف کړي او لږ ورته وجاړه چې الله دې کبیره معاف کړي. نو ډېره قیمتي ورځ د عرفې دې ورځو کې را روانه ده چې سبا له اختري نن له به عرفه یي. غالبا زمونږ لسمه هفته ده، نو زمونږ عرفه چې ده هغه د جمعې ورځ ده، چې سبا له اختري نن له به عرفه یي. ځان د ټینشن مه شکار کوئ. بعضې به وایي نن عرفه ده، نن خو سعودي کې اختر دی، نن روژه کېږي، نو زه روژه ونیسمه، که دا عرفه ده او که دا روژه ده. نه، ځان به په دې مسله پوه کړئ. عرفې ته عرفه د دې وجې نه نه وایي چې حاجیان پکې عرفات ته ځي، نه، د عرفې تعریف کتابونو چې لیکلی دی د ذوالحجې د میاشتې نخمې ورځې ته عرفه وایي، بس نخمه ورځ عرفه ده. نو زمونږ نخمه جمعه ده، نو عرفه چې ده هغه د جمعې ورځ. که ته وایي چې نه د زیارت ورځ عرفه ده ځکه چې سعودي کې عرفه ده، نو زه تا سره جګړه نه کوم، زیارت ورسره م ونیسه. خو که ته زیارت ته عرفه وایې او جمعې ته عرفه نه وایې نو بیا به ماله یو جواب راکوي. زیارت عرفه شوله او جمعه اختر دی بیا نه که نه، اختر خو به د خالی په ورځ کوئ که نه. نو زیارت ته عرفه شو او جمعه دا څه شوله، نه عرفه شوله او نه اختر شو، نو چې دا په منځ کې به کې څه ورځ راووته چې نه عرفه او نه اختر، نو چې دا به څه لکه که نه دا څه ورځ شوله. کو اختر دی نو خو قرباني وکړه، که اختر نه دی عرفه ورته نه وایي، نو یا به اختر کوي یا به عرفه کوي. نو منځ کې بله ورځ بیا نه راځي. نو دقه نخمه چې ده دا به عرفه وي. نو د جمعې ورځ عرفه ده. او نښه یې څه ده؟ نښه یې دا ده چې کله سحر مونځ وکړې که نه، نو امام صاحب به په تیزه تیزه چغه کړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. دقه به عرفه یي. نو امام سی کوه چې په کم سار په مانځه کې ده د تکبیراتو آواز اوچت شو، دقه به عرفه یي. نو ته د تکبیراتو آواز به هم د جمعې په ورځ اوچتېږي، نو عرفه هم د جمعې په ورځ شوله. نو زمونږ عرفه به د جمعې په ورځ زیارت ورسره م ونیسه، ډېره ښه خبره ده. هسې روجو کې ثواب دی. به هر صورت دا قیمتي ورځې دي چې پوت رانه نشي. دا ماشومان بختور دي په دې قیمتي شپو ورځو کې د قرآن ختمو. دې شپو ورځو کې هر یو عمل چې څوک وکړي، که تهجد کوي او که روژه نیسي او که تلاوت کوي، دې ته بل عمل نه رسي. نو چې دا قیمتي ورځې دی او په دې کې سړی د الله کلام ختم کړي، نو بختور دي دا ماشومان چې دې قیمتي شپو ورځو کې چې دې باندې الله قسم خوړلی دی. حافظانو والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هغه ورځو کې قرآن ختم کو. دا ځان سره یاد ساتئ چې د ذوالحجې ورځې وي، قیمتي شپې ورځې وي، موږ پکې د قرآن ختم کړی دی. دې ورځو کې هر عمل
الله ته ډیر محبوب دی. او بیا د قرآن کریم ختم دا الله ته ډیر محبوب دی. تاسو ته پته شته په ټوله دنیا کې نبی علیہ السلام فرمایي خلق لیونی دی نو څوک په شاعرانو پسې ګرځي او څوک په ډمانو پسې ګرځي. چا وخت موبایل نیولې سندرې اوري زوم تا خون نه دی غسته. خیر الکلام کلام الله. ټول دنیا کې په کلامونو کې غوره کلام کلام الله. هغه د الله کلام دی چې هغه قرآن کریم دی. ته د قرآن مزه والا، ته د قرآن خون والا. د قرآن پشان بل کلام نشته دی. خیر الکلام کلام الله. بچو په ټولو کلامونو کې غوره کلام د الله کلام دی. د الله کلام دی بچوړو. خیر الکلام کلام الله. غوره کلام د الله کلام دی. بختور یې چې ننوم بچو قرآن کریم ختم. بختور دی هغه خلق چې چا به دی جماعت کې روپۍ ټکه ورکړي، چا به روپۍ ټکه ورکړي. دا خو جو مقامی مدرسه ده غالبا مسافر نشته دی. زه چې ځای ته ورشم او د مسافر مدارسی مسافر پکې اوسیږي او د بچو ختمي زم د چم زنانو ډېرې بختورې. تاسو چې د روټۍ غ ټوکړه ورکړې وه نن په هغې ټوکړه بچي د قرآن حافظان شول. هغه ټوکړې م الله ته قبول شولې. هغه د چی ګوټو م الله ته قبول شوی دی. هغه ورکې چې به طالب ولاړو وی وظیفه راوړی الله مو بخه مورې هغه وظیفه دی الله ته قبول. هغې وظیفې نن حافظ تیار کو، هغې وظیفې نن عالم تیار کو مورې هغه وظیفه دی قبوله شوې ده. میندو حلال پیم ورکړي دي نن هم الله بچو ته قرآن نصیب کو. په دې د الله شکر ادا کوئ. شکر لئن شکرتم لازیدنکم. شکر ادا کوئ الله به دا نعمت ډېر سیوا کړي. ډیر بختور دي د قرآن ویونکي د قرآن حافظان. د الله در باندې لوی فضل او احسان وکړو چې الله قرآن کریم په شان د لوی دولتم الله نصیب کو. په دې د الله شکر ادا کوه. پلاره ډیر بختوري نن به حافظ قرآن بچي تا سره کور ته ځي. مورې ډیره بختوره نن انتظار کوه د قرآن حافظ به کور ته درشي. وختي دغه کې ختم و تخبایه نظر عالم الته پکې یو حافظ قرآن ختم غالبا پلاری ډي اس پی کوئی سپیو خو ډي اس پی اب بچی پکې ختم. هغه حافظان داسې اوچت ناس او خلک خو کته ناس ناغه والد صاحب هم کته ناس د علاقې ډي اس پی غالبا او هغه بچی بره ناس هغه والد صاحب کته ناس هغه والد صاحب د کته نه ودرېدو حدیث دی بچی ته د لاس دې ما الله اکبر. خیر الکلام کلام الله. ورا په کلامونو کې کلام د الله دی. دې ته یو ډیګري نه رسي. دې ته دا په دنیا او آخرت کې اعلی ډیګري د قرآن. بچو ګلونو ته به د خلقو نه زیریږئ. چا بدل ته 3 ګوله لګولې، چا به 4 لګولې، په چا پسې به 15 ګاډي د پولیسو ځي. دې ته به ګورئ قطعا نه زیریږئ. ځکه چې کله اعلان وشي چې پلان کې د پلان کې زوی وفات شو، بیجونه تی لرکی کنه، دا کوټ لرکی کنه، دا بیج برانه لرکی، ما ته دا پګړی نه پریدي نو چاته به ګولونه سپریدي. مونږ ورته وایو دا پګړی پرېږده وه دا ما 20 کاله وخلې ده. نه دا نشي وړی قبر. دا پګړی برانه لرکی، دا برانه لرکی، دا برانه لرکی، بیجونه عهدې پولیس ګاډي هر څه به تی لرکی. چې وزیر اعظم وفات شي د وزیر اعظم عہده به پوری سیټ ته کیدی. بنگله لاړه، سیکورټي ګارد لاړ، بیجونه لاړل، بوټان لاړل، تش خالصینا لغړ تغړ قبر ته لاړ. او چې د قرآن حافظ قبر کېږدي بیج بنئ، پګړی بنئ، کپړې بنئ. خو اے بچو دیر سپاری قرآن به په سینه کې پروتي انشاءالله. دا به را سره قبر ته ځي. ښه بچړو دا به د کفن د لاندې راځي. دا یو عهده ده د قرآن چې دا د سړي سره قبر ته ځي. چې قبر کې م دفن کوي دا روح قرآن به را سره دفن کړي. انشاءالله نن موږ قرآن څومره قدر کوو چې تاخ کې پروتي. نو ته چې د حافظ قرآن وجود دفن کې دی کې دند قرآن پروت دی. دا خو خالی سینه نه ده. انشاءالله زمونږ امید دی. ښه بچوړو دې سینې ته به وایي نه څه نه وایي انشاءالله.
چې پکې یاد قرآن پروتي کنه چې دیر سپاری دسی حافظانو ته یادي الحمدلله حیران شي سړی حیران بعضې حافظانو ته دسی دا قرآن یادي سړی وایي چې زار شوی دی بس چې دا لاس خپې مې وله ښکل کړلې لاس خپې دسی قرآن و د قرآن حافظه ته چې دسی یاد قرآن قبر ته کوس کې څه دی خیال دی حدیث مبارک کې راځي رب العالمین ځمکې ته آواز وکړي ای ځمکې الله تأکلی لحمه ای ځمکې د ده غوښه به نه خورې ښه دې غوښې ته به څه نه وایي ځمکه ورته وایي کیف آکل لحمه وکلامک فی جوفی ربا زه به د ده غوښه څنګه خورم چې د ده په سینه کې ستا کلام دی ښه ما خپله د یو عالم کتاب کتو لیکلی دی عالم لیکلی دی ښه تاسو خو په لیکلو عمل نه کوئ مړه دا ناسو جو وی لیکل زه پته به ولګي ښه مونږ به دې ته وی حافظ ابن حجر د نخو کالو په عمر کې حفظ کړی دا کتابونو لیکلی دی به مړه خو یو کتاب ولیکل نو سی چلو ما ورته دا اسی نه لیکي کتاب اسی لیکل کوي دا شوي دي وی نه دي شوي ما درته وی شوي دي او تا وی نه دي زمونږ په بونیر کې شیرګړ ورته وی ښه یو د مردان شیرګړ دی یو د بونیر شیرګړ دی ښه خدایم ژوندي لره را بشی ورته هلته د بناتو یو مشهوره مدرسه ده زه ورته تیر کال لاړم او یو ماشومه راله راوخېجوله وی ته تېنه قرآن کې تپوسونه وکړه ماشومه وه ډېر وی دې قرآن یاد کړی دی مې عمر یې څو کاله دی وی نښه کاله مې الله اکبر تا ما سره حافظ ابن حجر نه منو راشه چې اوس درته د نښو کالو په عمر کې حافظ درکړم مړه دا ته څه وایې دا منه چې کتاب لیکلی دا اصلي لیکلی یو عالم لیکلی دی وی زما د پلار عادت دو چې هغه به داسې حافظ قرآن ته خپه کوله نه حافظ قرآن ته به یې داسې خپه نه غوځوله وی به چې تاخ کې قرآن پروت دی نه مونږ خپه نه غوځوي قرآن دی وی چې د سینه کې هم قرآن دی بچو لږ د دې قرآن قدر مه کوئ ښه ډېرې کنځلې مه کوئ ښه دا موبایل یې مه ګورئ ډېر ټوبونه مه وهئ ښه دې سینه کې وایي د قرآن دی د دې بې قدري ونه شي چېرته ښه وی هغه به حافظ قرآن ته داسې خپه نه راوستله وی زما هغه پلار وفات شو ای عالم کتاب کې لیکلي سعودي کې دفن شو تاسو سره سعودي قانون معلوم دی ډېره موده پس دا قبرونه بیا ختموي او نور مړي دفن کوي وی خپله چې زما د والد صاحب قبر یې کولاوه او زه ولاړو خپله د والد صاحب قبر ته ولاړو چې مقبره یې ختموله وی چې زما د والد صاحب د قبر نمبر راغې خوره یې ترې لر کړله وی ما چې وکتل والد صاحب مې په اق حالت پروت و چې په کم حالت کې ما دفن کړی و دا به د قرآن حافظ تخپې نه خو زه تا ته هم تا ته به ډېر څه میلاویږي انشاءالله دا اهل الله دی ښه اهل القرآن هم اهل الله پلارا مشره رورې دې سره مینه کوه دا مینه به دې چېرته پکار شي مړه وبنخلې دا مینه به دې پکار شي منځ دې منمه حج دې منمه زکات دې منمه خو زما سره ناسته کې هم څه شتی دا ناستم سړی سزۍ ته رسوي ښه امام الانبیاء سره چې صحابه کېناستل نو کوم ځای ته ورسېدل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ښه الله نه به یریږي منځ به کوي حج به کوي روژه به نیسي خو د نیکانو سره به صحبت هم اختیاروي د نیکانو خواله به هم راځي ښه منځ کوي روژه نیسي حج کوي زکات ادا کوي خو علما دې بدي شي ناکامه یې ښه ناکامه صحبت صحابه کم ځای ته ورسول د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله تعالی عنہ غوره دی عمر ابن عبدالعزیز ته عمر ثانی وی ښه داسې حکمرانی کړې ده چې د صحابو نه پس د ټولې دنیا انصاف راټول کې ښه دا یو طرف ته کې د عمر ابن عبدالعزیز انصاف بل طرف ته کې نو دې ته نشي رسېدی ښه ستا دا پکې لاس دي مړه دا ټول راغونډ که نو چې د هغه نه تپوس شوې دی غوره دی که معاویه غوره دی رضی الله تعالی خو معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی نو عبدالله ابن مبارک په جړاش وی ولې جاړې وی ته د عمر ابن عبدالعزیز معاویه دا برابرې موازنه د معاویه سره کوي
معاویه رضی الله تعالی عنہ خو صحابي دی د پیغمبر سره ناسو معاویه رضی الله تعالی عنہ چې jihad لتلې دی او اس د خپینې دوړه تلې دا او هغه دوړه په سپینګمه کې انخته دا عمر ابن عبدالعزیز د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس د سپنګمی دوړي ته نه رسیوي دوړي ته نه صحبت صالح تورا صالح کو ند نیکانو سره به مینه کوي ښه چرته به دې پکار شي علماو سره به مینه کوو که نه د حافظانو سره به مینه کوو د ناظر اخوانانو سره به مینه کوو ښه حدیث مبارک کې راځي اجتماع العالم والعابد على باب الجنه د جنت دروازه وي یو به مولي صاحب راشي یو به امي صاحب راشي یو به مقتدي راشي یو به امام صاحب مولي صاحب راشي مقتدي ته به الله وایي زه جنت ته عالم ته به وایي قف ودرېږه مقتدی بلاړ شي او مولي صاحب به ولاړي ته به څه وایي چې زه به د مولي صاحب نه مخکې جنت ته ځم مولي صاحب به ودرېږي او امي به لاړ شي عالم به وایي ربه دا خو ده ته ما د مونځ فضیلت بیان کړ رب العالمین به وایي عالمه زه تا یوازې نه پرېږدم جنت ته ښه دی مې یوازې ولېږو دا خبره ځان سره ذهن کې پخه کوي ښه چې علما الله یوازې جنت ته به نه لیږي ښه یوازې هم په مانځه لیدلي دي مانځه کې بسیم خلق ولاړی کوي ولا بازار کې علما یوازې لیدلی نه خامخا ورته څوک راجمع کېږي مړه چې جومات ته راشي هم ورته دوه درې کښېني څنګه چې دلته یوازې نه دي داسې یوازې به جنت ته نه ځي که خیر ښه نو څوک به بوځي مقتدي ماما کشره مشره چې چا ورسره د ړنه مینه کړې ده انشاءالله ړنه به مینه کوو ښه نو د عالم به الله ته وایي څومره خلق بوځمه یو روایت کې حد شته دی او دی روایت کې حد نشته ښه دا یو عالم دی چې الله به ورته بونډري لرکي حافظ صاحب ته وایي 10 حاجي صاحب ته وایي محدود شهید ته وایي سیوانا عالم ته به الله وایي فشفع لكل من احببتا ای عالمه چې څومره خلق دی خوښي هغه ټول جنت ته بوځه ښه انشاءالله دی علماو سره به یو ځای جنت ته ځو که خیر انشاءالله رڼه د ویښه به مینه کوو د علماو سره او فری به مینه کوو ښه لالچ به تې د من نه وباسو وایي زه به د دوی سره انشاءالله جنت ته ځم چېرته به دا حافظ صاحب وینم رب به ورله اختیار ورکړی او ما به د ځان سره جنت ته بوځي بچوړو ډېر بختور یې رب العالمین دې دا ختمونه قبول کړي او الله دې دا مدرسه قبول کړي الله دې اساتذه قبول کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین